چکدره بایپاس هغه حصہ چې د کوم نه ترکول شروع شوی دی د رامیال د روډ سره چې کوم دا شروع کیږي زول چې کوم روډ دی ته رامیال ته ګرځیدل دا غږ سکینه په دې باندې ترکول شروع شوی دی او چکدره بایپاس د چکدره دا نه د ګل آباد پورې تقریبا 6 کیلومتره دی او موجوده چې کوم ام پی ای د همایون خان د پاکستان تحریک انصاف سره دغه تعلق دی دا د هغه د کوششونو او کوششونو نتیجه ده د دې نه مخکې هم چې کوم ام پی ای او بخویدار خان هغه هم کوشش کړو خو عملاً چې کوم دینو کار شروع کول او د لپاره فنډ استل او بیا مسلسل په دې باندې چې کوم دینو نگرانی کول او کوشش دا چې کوم دینو د همایون خان د پاکستان تحریک انصاف د موجوده ام پی ای همایون خان کوششونه او کوششونه دي چې د حد چې کوم دینو په دې باندې کار راورسېد شکر د ماشاءالله شروع شو او په کچې چې کوم دنه بشپګو میاشتو کې په دې باندې ټریفیک روا دوا کړه وغي او اوس د تارکول په دې باندې شروع شوی دي او دا تقریبا لاندې صدا او سبیا چې کوم دنه باندې د دوه ټیکدارانو د دې ټیکا غسته دا یو چې کوم دنه صاحب الله خان دی صاحب الله خان سره د پارکنده نه په بره ګل آباد پورې سیکشن دی او دا لاندې پته نه لګي چې چا سره د بهرال خو د دې بایپاس تکمیل سره چې کوم اوریجنل په خپل حالت کې د کلستر ترسي او د تکمیل کیږي نو دا ډیر لوی سہولت ورکړي د بردیر باجوړ چترال او د کوزدر سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي چې هغه په اسانه باندې د چکدرې د ټریفیک جام نه نو ځان ساتي د ټریفیک جام د مسلې نه ځکه چې په غنټو دغه ټریفیک چې کوم هغه جام اوس خلکو ته دا یو سہولت د چکدره بایپاس سره ملاو شو چې د هغه ټریفیک جام بزان بچکه او ډیر په اسانه باندې چې کوم نو په دغه چې کوم نو په مرکزي د ام پی ایس اف سره چې کوم موجوده د هایوی ایکسین د مقبول اعظم خان نو هغه هم خصوصي دلچسپي لري په دې بایپاس کې چې را د چې کوم دنو په هر طریقه چې د دې کار روا دوای او دا په ټیک او معیاري کار چې کوم د سر تور شي په دې بایپاس کې یو د مخامخ چې کوم د رکشر روانه ده یا ولاله ده نو دا زید باکندای او ادم ډېر په مینس کې روډ دی نو دلته هم مسله ده چې دا انډرپاس شوی او یو انډرپاس چې کوم دی نو هغه لاندې د صبرونو او د ګل آباد په منځ کې چې کوم دغه خو بیا بیخي زیات دنګ دی صرف کلوټ ور کولو لکه دیوالونه وهل دي خو د مقبول اعظم صاحب د وینا مطابق چې کوم نه پاګې باندې کاست ډېر زیات سیوا کیږي ځکه چې په دې باندې بدرانه گاډي زی او دا با پاګې باندې لکه بیس په دغه بیا ډېر مضبوط جوړولي په هر حال آغاز دی نو دا دغه کړه دی او هغه کوشش وکړای خو بهرال کاست په سیوا کیږي نو دا هغه وجنه دا انډرپاس ونه شو چې دا انډرپاس شوی نو دا با ډیر زیات یو نان سټاپ او لکه متدار چې د رکاوټ په بده کې نه جوړېدو ډایرکټ و ګاډي تلل د دې دوه ځګونو د انډرپاس نه کېدو په وجه باندې په لګه مسله دلته شاید الله دې نه کې خو کې چې بیا اکسیډنټونه یا نور داسې دغه سیوا شي بهرحال یو ډیر ښه کاوشته د موجوده حکومت او د تحصیل دینزي دولت د ترقۍ یو ډیر ښه منصوبه ده چې همایون خان چې کوم دی نو په ذاتي دلچسپۍ او کوششونو باندې سرته تقریبا رسېږي چې دا د تارکول په وشو نور کار به هم ورسي او ریوایز اسټیمیټ هم زما په خیال د دې تللی دی او ما په یاب منظوري یا نه خو به هر حال دا د مقبول اعظم خان چې کوم د هایوی ایکسین دی نو د هغه کوششونه کاغذي کاروایان یو یا په پیښور کې ام پی ایس چې کوم نه هغه د هغې لپاره منظوري اخلي یو کوشش روان دی ان شاء الله چې ریاض به تکمیل ته ورسي دا غزه دی صبرونو چې کم دلته کې پکار ده چې انډرپاس ونه شو لا خدا سي پاتې د خو ما په اندازه دار چې دا چې کوم نه دا دغه شان دغه کې یو انډرپاس په دې باندې ونه شي
نو دا ځای چې کوم دی دا وګوره څومره دنګ دی او په کار دا وه چې په دې باندې لکه انډرپا دې باندې کلوټ شوی او د سیډلډاینې د حده پورې لکه دا باغ انداز باندې شوی وي خو دا نه دی شوی ونه شو نو به هر حال الله دې کړي چې دا شي داسې کلوټ وشي خو کاسټ سیوا کوي نو د دغې وجې نه چې کوم دی نو دا ځای پکې دغه شانتې پاتې دی خو نور بایپاس چې کوم دی په هغې باندې کار روان دی او دا تارکول په دې باندې هم دی او تقریبا د صاحب الله خان چې کومه حصه ده نو دا تقریبا تکمیل ته روانه ده کېدای شي چې په دوه درې ورځې پس چې کوم دی نو دا د ګل آباد پورې دا حصه چې کوم دی دا تکمیل ته ورسي او لاندې حصه پاتې ده په هغې کې بیا د خوړ هغه سایډ هم پاتې دی او دا کار په دې باندې روان دی او ډېر زبردست او ډېر ښه قدم دی د دینجې د ترقۍ دپاره او د کوز برد باجوړ او چترال خلکو ته د ټریفیک روات دوا ساتلو او د دغه نه د بچ کېدو دپاره یو ډېر ښه کاوش دی